زه د بقیدار خان مرحوم د هغه زوی یم همیشه چې هغه کله په اقتدار کې راغلی نو د تحصیل پنځې دپاره یې د میګا پراجیکټ کوشش کوو لکه مثال کې مونږ به وایو سانام ډیم دا زما اراده ده چې انشاءالله تعالی دا عزت تاسو پاکستان پیپل پارټۍ له ورکړو نو سانام ډیم به په دغه ټلیور کې مونږ پوره کوو په دې کې به روزګار راځي د دې نه به زموږ مزدور طبقه کسان طبقه دوی ته به دغه سهولتونه انشاءالله تعالی میلاویږي ډېر زیات شکرګزار یو د چیچرا پریس کلب چې هغوی زموږ دا سیاسي ټول کاندیډیټ راوغوښته او د هغوی نه د دې تحصیل عزیزۍ په حواله سره د هغوی نکات د هغوی جنډې د هغوی منشور تپوس کوي زموږ پاکستان پیپل پارټۍ جناب چیرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب هغه یو 10 نکات کې مختصر یو ایجنډا پیش کړې ده او هغه ایجنډا کې زموږ د تحصیل عزیزۍ ډېر زیات تحفظات دي چې په دغه ایجنډا کې به انشاءالله تعالی دا پوره کېږي زه هغه تاسو ته پیش کوم او دا زه به ذریعې د چیترا پریس کلب ټول پاکستان ته پیش کوم یو زموږ سرکاري کم ملازمین چې دي نو تېر شوي ګورمنټ هغوی ډېر ځپلي وو د هغوی په تنخواګانو کې اضافه نه کېده مهنګایي پسې واشي وه بلاول بھټو زرداري صاحب دغه تنخواګانې د ډبل کولو دپاره د هغه دا اولنۍ ترجیح ده چې موږ به انشاءالله تعالی سرکاري چې څونه ملازمین دي د هغوی تنخوا به ډبل کوو دویم چې څونه مستحق زموږ د تحصیل عزیزۍ عوام دی غریب دی چې هغوی باندې بجلي یو لوډ جوړ شوی دی مهنګایي ده جناب بلاول بھټو زرداري صاحب دغې مستحق خلکو ته به 300 یونټ د فری بجلي ورکولو د هغوی دا اراده ده دریم زموږ تعلیم چې دی دا ډېر زیات په مشکلاتو کې موږ مخ یو او د خاص کر تحصیل عزیزۍ عوام غریبه طبقه ده نو دا دلته تعلیم چې دی زیاتتر په پیسو شوی دی د پاکستان پیپل پارټۍ دعوه ده چې موږ به انشاءالله تعالی چې په اقتدار کې رالو نو موږ به غریبو عوامو ته مستحق عوامو ته ټولو عوامو ته موږ به تعلیم چې دی دا به مفت سهولت موږ انشاءالله تعالی ورکوو په ټول ملک کې زموږ هسپتالونه زموږ مریضانو ته دوايانې ډاکټر د هغې فیسیلیټي ډېر په مشکلت حالاتو کې میلاویږي دوايانې ګرانې شوي دي ډېر مشکلات دي څنګه چې په سند کې پاکستان پیپل پارټۍ مفت هسپتالونه د زړونو هسپتالونه د کینسر هسپتالونه د دماغ هسپتالونه چې څونه مفت هسپتالونه هغوی په سند کې کړي دي نو دغه د پاکستان پیپل پارټۍ چیرمین بلاول بھټو زرداري دا عهد دی د پاکستان عوامو سره چې زه به انشاءالله تعالی په ټول ملک کې دا هسپتالونه مفت ورکوم څنګه چې هلته په سند کې سهولت دی عوامو ته نن سبا ته فری علاج کېږي دغه شرط به زموږ موږ کوشش کوو چې تحصیل عزیزۍ کې به دغه سهولت موږ اخلو او دا به مفت علاج راوالي زه چینه هغه خبرې به کوم چې زموږ خصوصا زه د پاکستان په حواله سره دا نکات پیش کوم خو زه خصوصا د تحصیل عزیزۍ نمایندګي کوم نو چې کوم زموږ تحصیل عزیزۍ ته سهولت پیش کېږي زه به هغه خبرې راولم نن په کیمرې منابع بېنظیر انکم سپورټ زموږ تحصیل عزیزۍ کې تقریبا د نن نه یو کال مخکې 11000 بینیفیشري وو چې هغوی ته به د بېنظیر انکم سپورټ کارډ سهولت حاصل وو زموږ خویندو ته زموږ میندو ته دا سهولت حاصل وو دا چندا دا ډونیشن دا وظیفه به ورته ګورنمنټ نه میلاوېده اوس دغه رجسټریشن دوباره جوړ روان شوی دی او دا رجسټریشن دا د دې دپاره کېږي چې دغه کومه وظیفه به میلاوېده د ګورنمنټ نه نو دا به ډبلو په دغې وظیفه کې به چې د دې زنانو کم ماشومانان دي نو دوی ته به سهولت ورکوو د تعلیم سهولت به ورکوو دوی ته به منتلي وظیفه نور هم د سرکاري سکولونه میلاویږي نو دا د بېنظیر انکم سپورټ سهولت به موږ ته دې علاقه کې میلاویږي زموږ اراده دا ده چې کله هم تحصیل عزیزۍ عوامو پاکستان پیپل پارټۍ له دا بری ورکړو نو انشاءالله تعالی دا رجسټریشن خو نن په تحصیل عزیزۍ کې یو اخیستی موږ به کور کور ته خپلو خویندو ته خپلو میندو ته دغه سهولت رسو د دوی رجسټریشن به انشاءالله تعالی کور په کور په حیا او په عزت کې انشاءالله تعالی کوو زموږ زمیندار طبقه او کسان طبقه دا ډېره ځپولی شوي ده کله په دوی باندې سیلابونه راشي ځمکې ویلې شي زموږ باروان خاطرزو کې دا په ټیکدره کې دا مسله راغلې ده
یا نور قدرتي آفتونه راشي نو هغه فصلونه تباه او بربادي نو د پاکستان پیپل پارټۍ دا یو بل ایجنډا ده چې موږ به انشاءالله تعالی مزدورانو ته هغه سهولتونه ورکوو که فرض که په دوی باندې قدرتي آفتونه هم راشي نو موږ به د دوی سره هغه معامله کوو چې انشاءالله تعالی یو ښه زمیندار ښه حیثیت ته به رسوو چې دوی ته دا سهولت میسر دوی ته تخم پرې میلاو شي دوی ته سره پرې میلاو شي د دوی فصل د دې دیکبال په کیسې طریقه وشي چې دا دوی پې کامیاب شي د دوی خاندانونه پې د دوی تګ دو پې روان شي سپیشلي زه د ادینسو زموږ یوت چې دی هغوی زه بار بار سپورټ کړی زه د دغې خپل یوت شکریه ادا کوم زموږ د یوت د جوان ګوند لپاره د پاکستان پیپل پارټۍ یو ډېر اهم او یو ډېر یو خاص یو محسوس یو نوکات دی چې دوی له به کاروباري کارډ ورکوي دوی ته به د کاروبار د نوکرو ذریعې تلاش کوي چې دوی ته په څه ډول روزګار میلاو شي دوی ته به تعلیم ورکوي چې دوی ته تعلیم مفت شي په څه ډول باندې د دوی لپاره د پاکستان پیپل پارټۍ زموږ د یوت لپاره او یوت خصوصا ما په هر ځای کې دوی سپورټ کړی په هر ځای کې ما له عزت راکړی د تاسې دې ځای او زه پارټ ټایم کې ما ته هغه قدر راکړی کوم قدر چې دوی باقاعده خان مرحوم له ورکوو نو انشاءالله تعالی د جوان لپاره چې پاکستان پیپل پارټۍ کم نکات دی او دا عزت پاکستان پیپل پارټۍ ته میلاو شو نو یاد وساتئ چې انشاءالله تعالی زموږ د تحصیل یافته بېروزګاره طبقه چې کم جوان دي کم ډیګري هولډر دي انشاءالله تعالی زما د هغوی سره وعده ده چې موږ به د خپلې علاقې ته روزګار راولو د خپلې علاقې لپاره به د کاروبارونو کوشش کوو زه د بخپیدار خان مرحوم د هغه زوی یم همیشه چې هغه کله په اقتدار کې راغلی نو د تحصیل پنځې لپاره به د میګا پراجیکټ کوشش کوو لکه مثال کې موږ به وایو سانام ډیم دا زما اراده ده چې انشاءالله تعالی دا عزت تاسو پاکستان پیپل پارټۍ له ورکړو نو سانام ډیم به په دغه ټلیور کې موږ پوره کوو په دې کې به روزګار راځي د دې نه به زموږ مزدور طبقه کسان طبقه دوی ته به دغه سهولتونه انشاءالله تعالی میلاویږي ستاسو سره دا خبره د تحصیل پنځې د عوامو سره شیر کوم چې په اپر دیر کې 10 لاک آبادي ده او هلته درې تحصیل دي په لوړ دیر کې 16 لاک پلس آبادي ده دلته 15 تحصیل دي زه به انشاءالله تعالی اولین ترجیح به دی چې زه به د خپلو تحصیلونو چې څونه کنډیډیټ دی دې سره به دا به په اعتماد کړم او موږ به کوشش کوو چې لوړ دیر هم ډبل ضلعې شي او زموږ چې څونه حصه په پاکستان کې نورو ضلعو کېږي چې موږ ته دغه حصه په چکدره یې نوم شي تحصیل ادینزۍ ډسټرکټ نوم شي او دغه حصه چې کومه اپر دیر ته میلاویږي په دغه حساب باندې چې موږ ته په دغه تعداد باندې د دغې آبادۍ په حیثیت باندې موږ ته ډسټرکټ چکدره دا ځان یو ډسټرکټ شي او دلته دغه حصه میلاو شي زما ورور ماته وایي چې ټایم پوره دی زما ډېرې خبرې وي چې زه تاسو په ذریعه د کیمرو په ذریعه باندې د خپلو عوامو سره شیر کړم د اخلاقو په حواله سره دوی خبره کوي زه د بخپیدار خان مرحوم سیاسي شاګرد یم انشاءالله تعالی چې هغه څنګه د تحصیل عریضې د عوامو سره د خپل اخلاقو کار کړی دی تهذیب ورسره ساتلی دی ناسته پاسته ورسره په داسې جوړ کړي ده چې اوس هم د هغه خلک هغه خبرې یاد ساتي انشاءالله تعالی زما چې څومره ټیم ورک دی زموږ چې څومره پارټي ده پاکستان پیپل پارټي ده هغه به انشاءالله تعالی د اخلاقو مظاهره کوي چې زموږ څومره مشران دي هغوی ته به د قدر په نظر کوو زموږ چې څومره کشران دي هغوی سره به د روڼو معامله کوو ستاسو له ټولو ډېره